بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې موجود یم د ضلعي انتظامي لخوا د روښانه 400 په نوم باندې یو ډېره لویه میله را جوړه شوې ده. هغه ماشومان چې هغې کې ټیلنټ دی، هغه خویان دي چې هغوی په ګوتو باندې ډېر زبردست څیزونه جوړ کړي دي، هغه ټولو له موقع ورکولو لپاره چې کوم دی نو دلته ډیپټي کمشنر 400 عدنان اپریدي صاحب په نگرانۍ کې په سرپرستۍ کې باقاعده ایډیشنل اے سی چې کوم دی وقاص صاحب زموږ سره موجود دی. په یو سټال هم ګرځو او دغه سټال دی چې یو ماشوم په خپله جوړ کړی دی او بیا دې سټال سره چې کوم دی نو زه به ضرور چې کوم دی د کامل حفیظ صاحب چې دلته کې د سپورټس مشر دی ایجوکیشن د طرف نه، د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه شانتې ماشوم له توجه ورکوي. ګرانو کتونکو په لومبني موږ دغه ماشوم دپاره چې کوم دی نو ویډیو کړې وه، د هغه د سیمسټر داخله وه، هغې ډېر زیات ضرورت او د ایجوکیشن د محکمې خواهش و. نن چې دې سټال ته رالو اے سی صاحب چې د هغه کار وکته او بیا ورته کامل حفیظ صاحب چې کوم دی نو د هغوی هغه تعارف وکړو، نو هغه دویم سیمسټر دپاره د هغوی پریشاني وه، هغه هم د ضلعي انتظامي طرف نه د وقاص صاحب ډېره زیاته مننه کوو. وقاص صاحب د دوی د کار ته په کوم نظر ګورئ؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب ډېره مهرباني چې تاسو دلته راغلی. اول خو به زه د دې ایونټ باره کې یو څو خبرې وکړم. دا د ډیپټي کمشنر 400 او زموږ ایډیشنل ډیپټي کمشنر 400 زموږ دا یو انیشیټیو و، ډېر ټایم نه زموږ دا خواهش و چې دغسې موږ یو پروګرام ارینج کړو، هغې کې د 400 چې کم هیډن ټیلنټ دی، د 400 کم کلچر دی، هغه د خلکو مخو ته راولو. او بس د الیکشن د وجې څه مصروفیاتو د وجې موږ هغه ټایم باندې ونه کړی شو. نو د رمضان نه مخکې زموږ دا خواهش و چې هغه موږ وکړو. الحمدلله هغې کې موږ کامیاب شو. پرون نه دا ایونټ سټارټ شوی دی. نن چې زه راغلم دا سټالز باندې موږ مختلف سټالز باندې ګرځېدو. او کامل حفیظ صاحب چې اے ایس ډي او ایجوکیشن دی، هغې ما ته وویل چې دلته کې سر یو سټال دی، زموږ یو ډېر ټیلنټډ ماشوم دی او د هغه د آرټ ورک تاسو وګورئ. نو چې زه دې سټال ته راغلم ما د هغه کریټیویټي وکته، آرټ ورک یې وکتو، نو زه ډېر د هغې نه ډېر زیات امپریس شوم. او د دې ویډیو په وساطت سره زه خلکو ته دا وایم چې دا 400 د دې تاسو وګورئ، د دې دا ټیلنټ دی پکې. او زموږ دا خواهش دی، ضلعي انتظامیه دا خواهش دی چې دا د دې ټیلنټ چې دی دا ټول پاکستان کې ښکاره شي، ټولې دنیا ته ښکاره شي. بله خبره پکې زما مخې ته راغله چې دا ماشوم چې دی دته په فرست سیمسټر کې هم ایډمیشن نه میلاوېدو د فیس د کمۍ د وجې، هغه بیا تاسو پکې ویډیو وکړه، هغه مخیر حضرات خپل امداد وکړو دوی سره، هغه ایډمیشن ورته میلاو شو. اوس دویم ځل بیا دوی ته مشکلات دي په فیس ورکولو کې. نو زه د خپل طرف نه د ضلعي انتظامیې طرف نه دا تاسو ته دا اعلان کوم چې د چې کوم د سیکنډ سیمسټر فیس دی هغه به موږ ادا کوو، چې دا دومره ټیلنټډ ماشوم دی چې د په تعلیم کې سر رکاوټ را نشي او دا دغسې د خپل ټیلنټ جاري وساتي. ډېره زیاته مننه کامل حفیظ صاحب. راشئ که نه نن تاسو ماته سار کال وکړو، چونکې دا هم د ضلعي انتظامي یو ډېر غټ کاوش دی. موږ وی چې دې له کوریج هم ورکړو، خدای پاک هم دلته کې میلاپ وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. یاره جی هغه پښتو کې خبره ده وی نیت صفا او منزل آسان کنه. دا ماشوم د ذهین الله نوم دی او د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول نمبر 1 400 ماشوم دی. د دې ځنه افیکټ کړي و، بیا وته د دې آرټ ورک د وجې د بیا په ولی خان یونیورسيټي کې ایډمیشن فاین آرټ ډپارټمنټ کې ملو شو، خو د سره پیسې نه وي. نو تاسو هغه ویډیو نور خلکو وکړه او د لومبي د فرست سیمسټر هغه فیس خلکو ورکړو، خو اوس د سیکنډ سیمسټر د فیس د مسله اوس بیا راغلی و. نو ما تاسو ته کال وکړو چې ماشوم راغلی د راشه تاسو هغې کار لږ وګورئ. نو تاسو وی چې زه به درشم، خو د دې نه چې کله ستاسو د راتلو نه مخکې وقاص صاحب چې دی ایډیشنل اے سی 1 ډسټرکټ 400 هغې د دې نه مخکې د ماشوم د خپل آرټ ورک وکړو او د ده چې کومه کریټیویټي ده هغې داسې کیش کړه چې سره یې داسې متاثره کړه چې هغې وی چې بل چاته د سره اړه وایم د ده د سیکنډ سیمسټر د فیس چې دی دا وقاص صاحب په خپله باندې مې انشاءالله ورکوي. نو زه پرسنلی د ډسټرکټ ایډمنسټریشن او د وقاص صاحب ایډیشنل اے سی 1 د هغې ډېره زیاته مهرباني کوم. که دی نو راغلی او دی د ماشوم دا کار نو کتلی، نو کیدی شي چې د دې ماشوم ته خو ایډمیشن میلو شوی خو دی په نیمه کې بیا پرېښی. نو د وقاص صاحب د ډیپټي کمشنر 400 عدنان فرید صاحب او هغې سره چې نور څونه ټیم دی د هغې په وجه باندې دا میله او دا نور خلک راغونډ شوي دي. او لومبي فایده د دې میلې ماته دا ښکاره شوه، نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي چې دا ماشوم چې دی دا د مستقبل یو لیجنډ دی. د دې ماشوم نه به ډېر غټ ښه کارونه کیږي. نو هغه ته د سیکنډ سیمسټر د فیس چې دی دا مسله اوس په دې مارننګ
کې په دې لومبي سیشن کې حل شوه. نو ستاسو ډېره زیاتې مهرباني او د وقاص صاحب ډېره زیاتې مهرباني چې زما د ویلو نه مخکې هغې د ماشوم سپانسر کړ. ډېره مهرباني. وقاص صاحب ته ګرانو کتونکو زمونږ هم ورته دوا کوي او تاسو هم ورته دوا کوئ. موږ سره تکړه خبریال رفاقت الله موجود دی. رفاقت الله یو سټایل ته رالو د یو ماشوم خواهش و زین الله راشد خوا کې ودرېږه او وقاص صاحب چې چونکې ډېر څه نګراني هم کوي او د هغې سره سره چې کوم دی ما ته پته وه چې دا میاشت نیمه کې به دته ډونیشن نه کېده ولې چې حالات داسې روژه هم ده پکې. نو دغې ته په کوم نظر ګورو د دې آرټس ته په کوم نظر ګوره بس د دې ماشوم په زیار او د په محنت باندې خو افسرانو خبرې وکړلې په دغې باندې زه خبره نه کوم خو زه ورته بیا هم خراج تحسین پیش کوم چې دومره یو ذهني اختراع لري او هغه د خپل ذهن نه دا څیزونه جوړوي او لکه دومره کولو ذهن چې کوم دی او د دا استعمال کړی او دا څیزونه زموږ مخې ته راوړل. بهرحال زه دا وایم چې یاره لکه که یو کس کې ټیلنټ وي که نه او هغه کې څه صلاحیت وي او هغه سره وایي چې یاره ما سره د تعلیم دپاره پیسې نشته که نه نو دا خبره په دې ځای کې چې کوم دی هغه دفن شوه چې یاره پیسې نشته او زه مخکې تعلیم نشم کولی. لکه موږ وکتل چې دغه کومه ضلعي انتظامیه چې کوم اسسټنټ کمیشنر دی وقاص الرحمن صاحب خدای دې ښه ساتي هغه ورته وایي چې یاره زه تاله دا پیسې در کوم خو ته مخکې شه او تکړه شه او تعلیم کوه. لکه ګوره الف خان دا خبره نه ده چې زموږ په سوسایټي کې ډونیشن ورکولو والا څوک شته نه خو د ډونیشن ورکولو والا خلک زیات دي خو هغه مستحق سړی ګوري چې زما دا ډونیشن چې کوم دی بې ځایه لاړ نه شي. بنیادي خبره دی کې دا ده انزا ته وایم چې موږ خپل داسې کیسونه ډېر ډیل کړي تا هم ډیل کړي دي چې هغه ډېر مستحق خلک دي او تا هغه په خپله ایشه باندې خولي او خلک راغلي او هغې له پیسې ورکړي څه روزګار یې ول ورکړي څه سکل یې ول ورکړي او هغه چې کوم دی هغه بیا مخ پړوان دي ځینو لکه دا خبره چې کوم دی دا یو سړی نه کوي زموږ په سوسایټي کې چې یاره زه تعلیم کوم خو ما سره پیسې نشته. ته تعلیم کې ستا څومره شوق دی دا به ته ښکاره کې په خپل ټیلنټ په ذریعه باندې د خپل اعمالو په ذریعه د خپل پریکټیکل په ذریعه باندې نو تا چې کوم دی یو سړی به چې کوم دی ډونیشن درکوي. نو موږ ضلعي انتظامیه ته هم په دې باندې خراج تحسین پیش کوو او خدای دې وکړي چې زموږ دغه اوس پته نه لګي چې وقاص صاحب به د خپله جیبه ورکوي یا به د ضلعي انتظامیې د جیبه ورکوي. ټیک دی دغه هم ټیک دی د ضلعي انتظامیې طرف هم هغې ورکولی شي خو لکه یو سړی د خپل ټیلنټ شو کړي هغه د خپل اخلاص شو کړي او هغه د تعلیم سره خپل کمیټمنټ شو کړي چې زه کولی شم نو زما په خیال چې زموږ په سوسایټي کې به یو ماشوم چې کوم دی هغه تعلیم نه محرومه کېږي. دویمه خبره زه دا کوم ډېر ماشومان ما چې لیدلي چې خلک یې سپورټ کړي هغه که د یتیمانانو په نوم باندې که هغه د غریبانانو په نوم باندې خو هغه هغه شانتې پرفارمنس بیا ونه کړي شي هغې سره احساس نه وي چې یاره دا پیسې مال د کوم ځای نه راځي دا پلانې چې مال دا پیسې راکوي دا دې څومره په ګرانه باندې ګټي د خپله د بدن خولۍ پې ویستي او هغه پیسې چې کوم دی ما ته رارسوي. نو دغه یو لږ احساس پکار دی چې یاره پیسې په موږ باندې پردی لګي چې موږ د پیسې ضایع نه کړو او موږ مخکې لاړ شو او بیا دا لړۍ چې کوم دی دا موږ مخکې دوامدار وساتو او موږ نورو غریبانو سره چې کوم دی د کامیابۍ وروسته چې کوم دی هغې سره بیا هیلپ کوو. سوسایټي به دغه شانتې مخ په وړاندې باندې ځي. ډېره مننه ګرانو کتونکو کامل حفیظ صاحب چې دلته کې ډیو سپورټس دی او ډېر فکرمند دی دی لږ دپاره ډېر زیات پریشانه دی دا لومبی ځل نه دی دویم ځل نو زه د ټولو نه مهم رول چې کوم دی د هغه ګڼم چې هغه داسې ټیلنټډ ماشومان چې چېرته هم په سپورټس کې دي په نعتونو کې دي قیرت کې دي په نورو شعبو کې دي نو هغه روباسي مختلف په ټیمۍ کې چې کوم دی بار بار پروګرامونه منعقد کوي هغه خلک مایله کوي چې سرکاري سکولونو ته ماشومان راشي. زین الله څه به وایې راغلی خو په دې نیت نه وي دا کم څه چې وشو او جی بس خوشحال یو یعنې داخله خو پریشانه وي او بس چې مخکې به جارو ساتم کنه بس دوی را بس دوی ډارې کوي بس زه منم پیس. کامل حفیظ صاحب مننه کې ډېره مننه وقاص رحمان صاحب مننه کې ډېره اجر به الله ورکوي خو خیر د زړه جذبات ګرانو کتونکو دا د ګوتو څیزونه دي ښه دا تاسو وینئ زه تاسو ته پریکټیکلي ښیم د سره دا نور ملګري هم دي سکوټس والا هم دي دا د 400 نمبر 1 سکول چې کوم دی نو سټوډنټان دي او دا چې کوم دی د دوی ډرایینګ ماسټر صاحب دی چې ډرایینګ ماسټر صاحب د دوی سره ډېره زیاته خواري کوي او دا د هغه مرخونې منت دی خو نن ستاسو د وړاندې دا وینئ بیا پرنسپل مشتاق صاحب هم په دې ځای کې موږ ستایو چې د هغه هم چې کوم دی نو یو ډېر ښه کاوش دی خو بهرحال مختصر یو میڼ خبره چې کوم دی ډرایینګ ماسټر صاحب دا نن دا هلک چې څونه کامیابیږي او مخکې ځي نو د ډرایینګ ماسټر صاحب به یادیږي. السلام علیکم الله خوشحاله کا دا ذهین الله مخکې ما ویلو تاسو څنګه راغلی او د ستاسو په مدد باندې د هغې لومبی سمسټر شو عبدالولي خان یونیورسټۍ کې او اوس دا سیکنډ سمسټر په دې کې 19 چې دی نو دا لاست ډیټ دی د فیس جمع کولو نو د نورو مرګور فیس جمع کړی دی خو صرف دی چې دی نو پاتې او د سره غم و چې دا به څنګه جمع کېږي نو بس دغه د الله تعالی مهربانه شو هغه فیس یې مو شو او داسې د نور دا ملګري دي دا ورپسې را روان دي
نو دوی په هرې حوالې سره که 6 ستمبر دی د خپل چارټونه دوی تاسو وګورئ دوی جوړوي په هره موقع باندې جوړوي او انشاءالله دوی به د نوم روښانه کوي د 400 خصوصا د پاکستان الله هم خوشحاله کړي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، ډېر زیات خوشحاله یم. یقینا د ما دغه خواري په ځای راغله چې دغه ځای ته رالم او د زین الله ماشوم د زین الله صرف ځان له پریشاني نه د استادانو هم پریشاني ده. اوس تاسو به دا وایئ چېرې استاد ولې نه ورکوي؟ استاد په تنخوا کې خپل بچیو ساتي، نور داسې ډېر غریبانان د ځان سره ساتي، دا نه ده خو چېرته 40,000 او چېرته چې کوم دی نو 5-7,000. نو دا یو خبره ده. استاد بالکل کوشش کوي خو دې ماشومانو ته ویلډن او انشاءالله دا به رنګ وروړي چې څنګه زین الله نن په ضلعي انتظامیه کې د هغه نوم ولیکلی شو. نو ګرانو کتونکو دعاګانو کې یاد ساتئ چې دې کامیاب شي او د دې ضلعي خدمت وکړي. مننه.